سزا یعنی د ټول ژوند دپاره د بندي کېدو سزا اورولې ده او دلته پولیس راغلی دی. دوی غواړي چې مقصد دوی خپل پریشر په دې ملګرو باندې جوړ کړي. خو زه هم ورته چې تا 4 کاله په دې دنیا کې په دې وطن کې چې د پاکستان په نوم سټیټ راغلی دی، زموږ د پښتنو سره دا رویه روانه ده. دا زندانونه دا مرګونه دا موږ هر څه په خپلو سترګو لیدلي دي. د هغې په وجود موږ فیصله کړې ده دې میدان ته راوتلي، نو موږ د زندان یادګار په کیسه کې نه یو. په زندان دی هغه خلک وویروي چې څوک په کورو ناست دي د کام او د وطن په ننګ راوځي نه میدان ته. اوس به د آخري وینا لپاره ملي رهبر ته په دې 2-3 شعرونو بلنه ورکومه چې دا سړی د وخت په جابرانو پسې شور کوي. دا سړی د وخت په جابرانو پسې شور کوي. دا د پښتونخوا د ازادۍ غږ به منظور کوي. او دا سړی د اور په منځ کې نه اوړي له خپل دریځ. دا سړی د اور په منځ کې نه اوړي د خپل دریځ. دا د خپل ملت دپاره لوبې په تنور کوي. او دا د سرې خولې څښتن د نمرې زر کلندې شي. دا د لری بر غږ به زیاتېږي لا به زور کوي. اوس تاسې په ټول استقبال کې د افغان ملت ملي رهبر منظور پښتون ته بلنه ورکوم چې راشي تاسو ته خپله وینا واوروي. منظور پښتون چې نه راکوي موږ لا حقوق د انسانیت نو کار چې باید وکړو سپېڅلی بغاوت چې نه راکوي موږ لا حقوق د انسانیت نو کار چې باید وکړو سپېڅلی بغاوت ملالې مو ګورېږي دا څنګه ازادي ده خطرونه یې ماتېږي دا څنګه ازادي ده ځوانان مو قتل کېږي دا څنګه ازادي ده د ژوند بیړۍ ماتېږي دا څنګه ازادي ده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ټول ملګري په خپل ځای کې بسم الله الرحمن الرحیم د پرلط ټولو ګډونوالو ته د زړه د تله سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ستاسو استقامت ته ستاسو د خپل مزاحمت سره کلک ودرېدلو ته خراج تحسین پیش کوو، آفرین وایو. د مختلفو سیمو نه ملګري راغلي دي او نن 18مه ورځ ده دوی دلته
په دې روډونو باندې شپې تېروي دغو خلکو دغو ولسونو د پی ټي ایم هر وګړي د دې ظالمانو سره د دې جابرانو سره بدی او دشمنی د دوی سره د دوی خلاف مزاحمت دا زه بیا وایم دا د یو فرد دپاره نه دی دا نه د منظور دپاره نه د علي دپاره نه دی بلکې د کام په خاطر دی هغو ظالمانو هغو جابرانو ټول کام او وطن باندې ظلم جبر شروع کړی و دا د هغې پر خلاف د ہر چا فکر او سوچ و نظریات تھی ملگرو 18 دن گزر گئے کہ سندھ اسمبلی کے سامنے علی وزیر کے رہائی کے لیے ان کے ایف آئی آر واپس لینے کے لیے یہ احتجاجی دھرنا جاری ہے نہ کوئی غیر آئینی مطالبہ کیا ہے اور نہ کوئی غیر آئینی قدم اٹھایا ہے مگر آج تک اس پرامن مظاہرے کے اس پرامن دھرنے کے جو مطالبات ہیں وہ منظور نہیں ہوئے ہیں دوستو علی وزیر ہم روزانہ یہی بات کرتے ہیں کہ نہ تو پی ٹی ایم کے دوست بشمول علی وزیر نہ یہ قاتل ہے نہ قاتلوں کے دوست ہیں بس یہاں پر جنگوں کی ڈالر لینے کی پالیسی بنانے والے جرنیلوں کی ان پالیسیوں کے مخالف ہیں قتل عام کے مخالف ہیں اس ملک میں جتنے بھی وہ طبقات ہیں جتنے بھی وہ گروپ ہیں جو عوام کو قتل کرنے میں ملوث ہیں چاہے وہ راوا انور ہو چاہے وہ گڈ طالبان ہو چاہے وہ بیڈ طالبان ہو چاہے آئی ایس آئی اور ایم آئی فوج ہو ہم نے جس جگہ پر جس نے بھی ظلم کیا ہے ہم نے ظلم کی مخالفت کی ہے صرف اسی بنیاد پر جو طاقتور لوگ ہیں وہ پی ٹی ایم کے دوستوں کو عیز و عزب کا نشانہ بناتے ہیں آج قاضی طاہر ایک کیس میں ان کی پیشی تھی پیشی کہاں پہ تھی دہشت گردی کی مخالفت کے لیے جو عدالتیں بنائی گئی ہیں آپ ذرا سوچئے جو عدالتیں دہشت گردی کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں اس میں راوا انور کو سزا نہیں ملتی ہے اس میں احسان اللہ احسان کو پیش نہیں کیا جاتا ہے اس میں بے شمار ایسے قاتل جو دندناتے پھر رہے ہیں ان کی کوئی پیشی نہیں ہوگی جو لوگ امن مانگ رہے ہیں ان کی پیشی ہوگی کراچی اے ٹی سی کورٹ جس کی ایک جج صاحبہ ہے ہر دفعہ جب بھی پی ٹی ایم کے دوست ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو اپنے ہیئرنگ کے علاوہ ان نوجوانوں پر بھی جملے کستے ہیں کبھی ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تو باہر سے فنڈنگ آ رہے ہیں کبھی کیا کہہ رہے ہیں کبھی کیا کہہ رہے ہیں ہم چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ نوٹس لے لے ان کے کہ کس طرح ایک جج صاحبہ ذاتیات پر اتر سکتی ہے کسی کے خلاف وہ فیصلے انصاف نہیں بلکہ ذاتی غصے اور ذاتی غضب کے حوالے سے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آج اس عدالت میں جو فیصلہ انہوں نے قاضی طاہر کے حوالے سے سنایا ہے کہ قاضی طاہر کو عمر قید ہوگی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جس ایف آئی آر میں عمر قید قاضی طاہر کو دیا ہے اس وقت قاضی طاہر احتجاج تو چھوڑ کراچی چھوڑ پورے سندھ میں وہ موجود نہیں تھے وہ خیبر پختونخوا کے شہر ڈی خان میں تھے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں کوئی 126 نمبر اور کوئی 130 نمبر پر بتاتے ہیں جب آپ ایک بندہ جو خیبر پختونخوا میں موجود ہے اور احتجاج
कराची में हो रहा है, हजारों किलोमीटर दूर बैठे शख्स को उसी एफआईआर में उम्र कैद दोगे तो 130 नहीं, आखिरी पे जो नंबर आएगा आप शायद हकदार फिर उसके हो जाएंगे। काजी ताहिर ने क्या गुनाह किया है? दहशतगर्दी के मुखालिफत की है। काजी ताहिर एक मुफ्ती है, एक काजी है। वो मुफ्ती, वो काजी जो आपके दहशतगर्दी के पॉलिसियों को मतलब उसको फरोग देते हैं, उसमें आपका साथ देते हैं, उसको तो आप अपना कहते हो, और जो मुफ्ती, जो आलिम दीन इसी जंग की मुखालफत करते हैं फिर आप उसको झेल देते हो। दोस्तों, काजी ताहिर का मसला इतना बड़ा मसला नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये एक फेक एफआईआर है, ये एक झूठा एफआईआर है जिसको हाई कोर्ट में, या अगर हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में हम आसानी से इस इम्प्रिजनमेंट को, इस कैद को वहां पर खत्म कर सकते हैं। मगर हाँ, इसके साथ और कुछ नहीं हुआ। ये ईटीसी जो अदालतें हैं वो एक्सपोज हो गए कि किस तरह वो झूठे फैसले करते हैं कि एक बंदा मौजूद भी नहीं है फिर भी उसको उम्र कैद उसमें देते हैं। हम अपने दोस्तों को भी और काजी ताहिर के खानदान को भी ये बावर देते हैं, ये एतमाद देते हैं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इस केस को बहुत जल्द जीत जाएंगे, और काजी ताहिर जिसको उन्होंने उम्र कैद लिखा है वो महीनों के अंदर वापस हमारे दरमियान में ही होंगे। यही जुल्म हो रहा है, यही जबर हो रहा है। अली वजीर 14 महीनों से फेक एफआईआर्स में जेल में है, हर तरफ से खामोशी है। अदालत इन नाइंसाफियों पर खामोश, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियां इन नाइंसाफी पर खामोश है। मुल्क के वो बड़े सियासी पार्टियां जो जमहूरियत के लिए दिन रात बात करते हैं और इसी बात, इसी फिक्र के बुनियाद पर अवाम से वोट मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं, वो भी खामोश हैं। यहां पर जितने भी इंसान रहते हैं सब खामोश है, मां सिवाय पीटीएम। अभी भी जो शोर है, अभी भी जो बात कर रहे हैं, अभी भी इन नाइंसाफियों के खिलाफ अगर कोई खड़े हैं तो वो पीटीएम के लोग हैं कि आज तक उन्होंने सर नहीं झुकाया है। मुझे वो पश्तों के एक शेर की एक मफहूम कहूंगा कि इस मुल्क में, इस खित्ते में जाबिर और जालिम के सामने आखिरी जो ग्रुप, आखिरी जो एक टोला, एक तहरीक कड़ी है वो आप लोग हो, जो आज तक न झुकते हो, न बिकते हो और न डरते हो। काजी ताहिर के हवाले से फैसला आया हुआ है उम्र कैद का। मैं आज पाकिस्तानी रियासत को कहता हूं, इस तरह के फैसलों से आप पीटीएम को कमजोर नहीं कर सकते हो। इस तरह के फैसलों से आप पीटीएम की अजमत को कोई ठेस नहीं पहुंचा सकते हो। इस तरह के फैसले से आप हक और सच की आवाज को नहीं दबा सकोगे, बल्कि इससे भी ज्यादा शिद्दत से उभरेंगे, इससे भी ज्यादा शिद्दत इख्तियार करेगी। आप लोगों के पास ये रास्ता बिल्कुल भी नहीं है कि आप जेलों में डालो, आप सजा दो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फायरिंग कर दो, आप शेड्यूल 4 में नाम रख दो, आप ECL में नाम रख दो, आप मूवमेंट्स पर पाबंदी लगा दो। ये तुम्हारे साथ तुम्हारे जीतने का, तुम्हारे जीत जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी जीत सिर्फ एक चीज में है, आ जाओ यहां सबके सामने पश्तूनों को उनके हकूक दे दो। इस हवाले से आप लोगों को जीत सकते हो। अदरवाइज दूसरी तरफ अगर आप जिद करते हैं, अगर आप जुल्म और जबर मजीद बरकरार रखना चाहते हैं, ये आपको
آخر میں یہ آپ کو جو انجام دے گا، جو نتیجہ دے گا، وہ آپ کا شکست ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، شکست کے علاوہ آپ کچھ حاصل نہیں کر سکو گے اس ظلم اور جبر کے راستے میں۔ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، دنیا کے انسانوں کے ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے، دنیا کے انسانوں کی ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے کہ ظالم آ چکے ہیں، جابر آ چکے ہیں، ظلم بھی کیا ہے، جبر بھی کیا ہے، ظلم اور جبر کی حکومت بھی قائم کر دی ہے، مگر جا کے ان سب کا تاریخ دیکھ لو، ان کا انجام صرف شکست نہیں ہوتا ہے، عبرتناک شکست ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو اسی طرف موڑ رہے ہو۔ ملگرو استقامت تر ټولو لوی ضروری شی دی۔ نن د عدالت فیصله اهم د ATC کوډ د قاضي طاهر په حواله سره د فوجانو د فیصلې نه څه بدله نه وه۔ دا په دغه ملک کې که ته فوج ته یا د دغه فوج طالبانو ته یا د نن چې کومې عدالت فیصله کړې ده، دا درې واړه ته چې کوم ورته ورکوي دغه فیصله به کوي۔ دا صرف د ظلم او جبر فیصلې دي۔ دا وخت داسې دی چې هغه د شاعر یو شعر دی چې زما د سر قاتل د وخت قاضي د ښار ساتونکی، زما د سر قاتل د وخت قاضي د ښار ساتونکی، ټول ناست په محفل کې څنګ په څنګ سبحان الله، دوی ټول په یو ځای سره ناست دي، دوی ټول په یو صف کې دي۔ د دغه جبر او دغه ظلم که موږ ومنلو، نن دغو خلکو ته، دغو دروغجنو فیصلو ته، دغو جرنیلانو فیصلو ته، دغه ظلم جبر وخت او د حکمرانانو ته که موږ نن سر ټیټ کو، دا به نور هم دا ظلمونه زیات کی۔ په پښتو کې متل دی چې په یو تیر بله ته شیر، چې یو باندې تیر شي بل ته نور هم شیر شي، بل ته نور هم تکړه شي، دا به ظلم او جبر نور هم زیاتوي۔ موږ د دوی سره یو ظلم او جبر نه منو، دوی قاضي طاهر نیولی دی، د دغې PTM چې یو ادنا کارکون هم موجود وي، په دې خطه کې به د دغې ظلم او بربریت پر خلاف د بغاوت نارې پورته کیږي۔ دی هر څه چې استعمالولی شي استعمال لیکي، دی د نن خپل ټول کمانډوز راولي، دلته دی ودروي، بیا د موږ ودروي چې آیا موږ د هغو په مخ کې د حق کلمه د حق خبره کولی شو که نه؟ دوی د راولي خپل جنرالان د ودروي، دوی دا ججان که د حق په خبره باندې دغه فیصلې کوي، عدالت کې څه ګواهان پیش کوي، جج صاحبه دلته راشه کښېنه، مخامخ مې وار وه، دغه خبرې دا د حق خبرې، دا د ظلم د مخالفت خبرې، دلته فیصله وکړه چې زه مخامخ تقریر وکړم، ته بیا فیصله کوه که چیرې د پاکستان د فوج د ظلم جبر او بربریت د دغې خبرې کول ګناه وي، ته خو عمر قید یادوې، څومره دی چې سزا خوښه وي هغه راکوه، موږ د خپل وطن بچي د دغو جابرانو فیصلو ته نشو پرېښودلی، موږ به البته سوله ییزو خلکو سره ظلم کول، چې څوک په سوله ییزه طریقه سره ستا نه حق غواړي هغه ته سزا ورکول، څوک چې د روانور په شان مړی کوي هغو ته سزا نه ورکول، دا هغه دلیلونه جوړوي، دا هغه جوازونه جوړوي چې خلک به بیا سوچ کوي چې زه چې 20 مړی وکړم هم عمر قید به وي، چې نه وکړم هم عمر قید به وي۔ دا ستاسې فیصلې دا په د سوسایټي کې تشدد ته دلایل جوړوي، تاسو خپل غواړئ چې په دې ملک کې تشدد وي، دغه به د دغې ملک فیوچر او مستقبل نور د تباہی سره مخامخ کی۔ ملګرو اوس هم زه دا وایم چې د پښتون وطن بیا اور ته ورچول، بلکې اور ته ورچولی دی، نور دغه اور تیزول، دا فیصله وختي شوې ده۔ نن هم که لږ څه په دې فیصله کې دوی پریشر اخیسته دی، نن هم که څه لږ دا فیصله
ځنډېږي دا د پی ټي ایم د وجې ځنډېږي کني دا تاسو ګورئ نن هم خبر راځي چې په کویټه کې دماکه شوې ده دا سیمه ورځ ده چې موږ دلته ودرېږو نو هغه ورځ په پښتنو کې چرته نه چرته یو پښتون یا څو پښتانه چا وژلي وي او په ظلم جبر یې وژلي وي که څوک د دغې ظلم او جبر په وخت کې په کور ناستی دته اطمینان پې میلاویږي که ظلم او جبر په وخت کې دلته د مزاحمت او د دغه خلاف تر ټولو ادنا کار غږ پورته کول دغه باندې دته اطمینان حاصلیږي یا یې څه ژوند جوړیږي موږ ورته وایو بلکل ته دا اطمینان حاصل کا خو چې کله هم په خطا کار باندې کله هم چې په غلط کار باندې ستا ذهن ته ستا فکر ته اطمینان میلاو شي نو پوه شه چې ستا نظریات خطا شوي دي کله چې په یو ښه کار باندې کله چې یو د ننګ په کار باندې ستا ذهن او فکر ته اطمینان میلاویږي نو پوه شه چې د یو انساني لار باندې روان یې یو انساني شعور لرې نو زموږ ملګري به زړونه نه ستړیوئ دا پرلت به روان وي په هر حال کې به روان وي د دوی مذاکراتي ټیم نن راځي هر څه که د دوی مذاکراتي ټیم راځي که نه راځي د علي وزیر راخلاصول دا به زموږ تر ټولو لویه غوښتنه وي او پاتې شوله د قاضي طاهر خبره قاضي طاهر کیس دومره زه اوس اف آی آر هم دلته درته ښودلی شم په اف آی آر کې لیکلي دي چې دوی ویل چې علمزیب را خلاص کا په هغه وخت کې علمزیب په جیل کې و د پاکستان جنرالان د ظلم او جبر نه کوي دا خبرې لیکلي دي په اف آی آر کې هم دغه خبرې موجودې دي او په دې باندې دای سزا ورکوي ډېر په اسانه باندې موږ په های کورټ او په سپریم کورټ کې دغه کیس ګټلی شو هم به د دغې کیس د ګټلو دپاره په روډونو مزاحمت کوو هم به په عدالت کې بهترین وکیلان نسو نن هم چې مذاکرات کیږي زموږ د ملګرو دغه غوښتنې دغه مشکلات په دې کې شامل وي او دا هم درته وایو ملګرو ستاسو خلاصون نشته دی په د یو پرلت باندې تاسو نشئ خلاصېدلی په یو پرلت باندې ستاسو د ټول عمر مشکل نشي حل کېدلی که دغه پرلت مسلې حل شي نورې دي تر څو چې د دغې قام او د دغې وطن امن نه وي راغلی ښه ژوند با اختیاره ژوند یې نه وي راغلی تر هغې به زموږ او ستاسو دا مبارزه جاري وي نه به ملګري په دې کې ځان ستړیوي او هغه ملګري چې دلته کومه پرلت کې یعنې دي هغه د شپه دلته کوي دلته د ملګري کم نه پاتې کېږي چې څو زیات وي دومره ښه خبره ده او زموږ هغه ملګري چې په کورونو کې دي یا په خپلو ضلعو کې موجود دي هغو ته یو ځل بیا وایو چې تاسو یو ځل بیا د کراچۍ پرلت په طرف روان شئ نن خو باقاعده نه خو په د یوه دوه ورځو کې د لانګ مارچ په حواله سره د باقاعده اعلان او د تاریخ ورکولو امکانات دي نن مونږ ګورو که مذاکرات ښه طرف ته ځي صحیح ده که نه ځي لانګ مارچ ته تیاري وکئ یو ځل خو چې د خپل وجود په پیدل هم لاړ شو ویې دردوو په تکلیف یې کړو د خپل وطن دپاره ډېره مننه کوم خدای مو خوشحال لره ستاسو حوصلې تل بچګې وي دا ملګرتیا به جاري وي ډېره مننه خدای مو خوشحال لره ملګرو نیکسټ اپډیټ لپاره اوس دوباره لایف راځو ډېره مننه السلام علیکم